الرحمن الرحیم سورۃ الانعام یعنی تفسیر د سورۃ الانعام دی. انعام مکی سورت ته او صرف شپږ آیات چې دي یا درې یا شپږ آیات مدنی دي اور باقی ټول مکی دي. پکې دی قول باندې منګه تلل وکړو نو 91 نمبر آیت چې کوم دی دغه غشکال ختميږي چې سورۃ مکی دی او یهود پکې چتر رااله چې دای حالات قران ذکر کړی دي نو یاره دای آیتونه پکې مدني شو غشکال ختم دی. او انعام ذکر وی چې بدی کې د ډنګورو ذکر دی. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ومما رزقناهم كنا وقالوا هذا لله بزعم وهذا انو التکی کوم د مشرکین او اغلویا عقیده ذکر وا او قران دغه مذمت کړی دی ذکر د سورته انعام وای. اوس مفردات او ترجمه کی قال ابن عباس فتنتهم معذرتهم. ہاں جی سورۃ انعام کے راضی کہ ثم لم تکن فتنتهم اس فتنہ دلتا امام بخاری مانو کہ معذرتهم عذر دودوی او شیخ شیوخ مولانا حسین علی سے مانا کولا معذرتهم گندا جواب ان کا گندا جواب دودوی اور بیا به تعریف کو چې دیتا د فتنې په معنی د جواب ګنده ولې دی ځکه چې د فتنې په معنی د شرک دی نو دوی به د شرک د پاره ځان له بانی جوړي نو شرک ګنده دی نو دغه جواب هم ګنده دی. بیا فرمای معروشات بیا تقریبا ډیر لري لاړ یو سپاره خلاص شو اخر کې معروشاتن ما یورش من الکرم وغیر ذالک معروشات چې کوم دې ستوي ما یورشو من الکرم هغه باغات چې اچول کیږي په سپرونو باندې د انګورنا وغیر ذالک او د انګورنا علاوه نور باغات معروشات ما یورشو من الکرم معنا په سپرونو باندې اوچت کړي شي. بس لئنذرکم به ومن بلغ بیا واپس راغی بیا سورۃ انعام ابتدا تر راغی چې قران الله ما ترا کړی دی او وਹੀ راغلی دا او ذکر لئنذرکم به چې زه او يرم تاسو لپاره په دې قران باندې یعنی اهل مکه تا کوم مرجع اهل مکه دی. حمولتن بارداری حموله باردار ته وایي یعنی ما یحمل علیها هغه ساوري چې یحمل علیها چې پاغي باندې سورلی کول شي یو شی پاغي او چتول شي. وللبسنا علیهم ما یلبسون نو خلق براول من په دوی باندې لبسنا اے لشبهنا معنا مشابه بكم اغیل را په شکل دوی یاد درته کنا چې انسان دا فرشتہ ول نظر راغله ولکه کې فرشتہ راغله لبسنا نو لشبهنا بیا به هغه متاسو د چا مشابه کولا. یونا اونا اصل کې دا ین اونا ده ها خو دوی قرات کې یونا اونا ده ٹھیک ده کنا وهم ينهون عنه وينأون عنه د ین اونا په معنا دوی کې ینا اونا ای یتباعدونا ځان لري کوي د پیغمبر تابعدارینا. تبصل نفس تفضح نفس تبصل ابصال په معنا د هلاکت ان تبصل نفس بما کسبت ابصلوا فضحوا یعنی او شرمېدې شو رسوا کړې شو. باسطو ایدیهم فرشتي بدوی ته لاسونه وګدوي لپاره اغستو د روحونو دوی
او د باسط معنی کې البسط الضرب دا ګد ابو او بیدا خپل معنی دي بسط په معنا د وګدول سره ده خو دې د بسط معنی کې الضرب وهل یو خو معنا عامه ده چې فرشتي ورته لاسونه وګدږي اغستو د روحونو لپاره او دته معنا دا شو چې لاسونه به وګدږي مخد وهلو د مخونو د شاګانو د دوی استکثرتم من الانس قران کې راځي اتم سپارښت شو استکثرتم من الانس یعنی اضللتم کثیرا نو تاسو ډیر گمراه کړو د دوی نه نو زرع من الحرس تاسو سره ښه حافظ د قران وکنا نو الا په دې مفردات کویږي نو زرع من الحرس هغه شی چې الله پیدا کړی دی لپاره د دوی د فصلونو نه جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا دا معنی د زرع من الحرس نه ده غوړه ها بلکې د دې حرس معنی کوي جعلوا لله من ثمراتهم د حرس نه مراد میوه د دوی دي ومالهم او د حرس نه مراد مالونه د دوی دي وجعل لما لا يعلمون نصيبا ٹھیک شو وللشیطان والاوثان نصيبا شیطانانو لا او اوثان لا دوی ګرځي سي د الله ورکړي شي مال کې اما اشتملت عليه ارحام الانثيين سبحان الله سورۃ خلاصو تشه مشرکین بزان نا تحریمات کول لکه حام حرامو پزان باندې دا نر دي بحیره حرامول نو اخو ماده ده نو قران چې دوی ته وی چې لکه علت د حرمت چې دی هغه سوای نرواله وای کې ماده وای نو کې نروالی خو نر حرام پکار دی کې ماده نور ماده او کې چرتا سو علت د حرمت استعمال د ارحام وای بیا خو نر او ماده دواړه حرام پکار دي هغه ته اشاره ده اما اشتملت علی ارحام الانسان یعنی حال تشمل الا على ذکر و انثى ماشاءالله صفه آیا دا رحم نشاملیږي مگر په نر او ماده نو فلمت تحرمون بعضا وتحلون بعضا بیا بعض حلال ولې وای بعض حرام ولې وای معنی کې علت استعمال الارحام دی نو پر رحم کې خو نر او ماده دواړي بیا یو ته حلال وي بل ته حرام وای خجی مسفوحا دمم مسفوحا وینا توی کړه شوی محراقا بیول شوی صدفه الذين يصدفون كان صدفانها اعرضا فمان د اعراض سره ابلسو اویسو یا اویسو ابلسو ناامید شوی دی او یئسو ناامید شوی دی او ابسلو اسلمو حواله کړی شوی دی اورتا استکثرتم ازللتم ک بیا چتلاړم یارا سرمدن دایمن دا موږ اول کې ویلو چې بعضی وخت کې امام بخاری رحم الله په مفرداتو کې بعضی ځایونه غیر مناسب بلا ترتیب راوړي لکه سرمدن دایمن پورا سورۃ انعام کې سرمد نشته ده دا سورۃ قصص کې ده ان جعل الله علیکم الليل سرمدن یا علیکم النهار سرمدن البته سورۃ انعام کې ده څنګه ده هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه نه درست
وجعل الليل سكنا دکنه هو الذي جعلها هو الذي جعل لكم الليل سكنا والقمر حسبانا دا سن دی ولو ما سكن في الليل اوس ګوره قران کې ولو ما سكن في الليل ولا اصل کې دا قران اجمال راکړه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا دی فالق الإصباح ٹھیک دی څنګه ته وجعل الليل سكنا دا اوس راغی دا څه دی ګوره معنی کې نه مړ دا څه دی اته پار رااله دلته دا ده فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا دغه ده ها لکه جلوس دې د حسبان ترجمه هم کوي او دغه څه خبره ده دغه ده د آیت نه دی آیت نمبر 97 دی فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ٹھیک شو علماء کرام اوس او کې دلته وی چې سرمدن دائما سرمد خدایم ته وی همیشوالی ته وی نو دا غو د سورته قصص آیت ته نو دلته څنګه راغی نو علامه عینی ذکر کوي د دې آیت ته سرمدن نسبت او تعلق یا دغه ذکر په دې مقام کې غیر مناسب دی نو دا د کاتب نه غلطیاں شوي دي عمدۃ القاری خدان اخلاص کا لیکن علماء لکی چې لامع الدراری کی شیخ گنگوہی رحمہ اللہ جنجوہی ذکر کئی چې مقصد د امام بخاری رفع د تعارض بین الآیتین دا سورۃ قصص کی راضی ان جعل لكم الليل سرمدا الى يوم القيامه ان جعل الله هو الذي جعل نہیں وای دا ولدا سی وای دا څنګه چل دی یار بس ٹھیک ہے قل ارئیتم ان جعل الله لكم الليل عليكم الليل سرمدا اوس راځي عليكم الليل سرمدا البته د لیل صفت سرمد او سرمد په معنا د دوام سره دی او دلته راځي وجعل لكم الليل سكنا الله ګرځول تاسو پارش په سکن نو الته قرآن د دوامیت رد کی کنه ان جعل الله عليكم النهار سرمدا ان جعل الله عليكم الليل سرمدا نو التکید الدوام رد دی وجعل لكم الليل سكنا کی د دوام اثبات دی او ځکه چې علماء کرام لیکي سکن الليل اے سرمدن او دوار دیزه کی اشاره دا چې سکون د شپې شته او سکون غو دوام ته دوامي سکون ته اشاره ده اور الته کې عدم دوام ته اشاره ده قصص کې عدم دوام ته اشاره ده او دلته کې دوام ته اشاره ده د دې آیتونو کې تعارض ده امام بخاری دلته کې تعالی تعارض د فقہی وی الته کې چې جعل الليل سرمدن ده او نفي د دوام د عین لیل نه ده او جعل لكم الليل سكنا اثبات د دوام ما فی الليل دی پاره دی التنفی د دوام عین لیل نه دی او دلته کې اثبات د دوام ما یسکن فی الليل نه دی د مسکونات دوام دی نو اشکال ختم شو ٹھیک شو مولانا سیبا الته نفی د دوام د عین لیل نشو او دلته کې اثبات د دوام ما فی الليل من الخلائق شو نو مسله شو او یا دومدۃ القاری خبره شو چې نه اول سره تعلق دی نه آخر سره تعلق دی قرآن نو
الا بلا بگردنی ابو عبیده مجاز القرآن استهوته الشیاطین یعنی اضلته چې گمراه کړی وي تمترونا یعنی تشکونا وجگنا دمیریتن نده وقر صمم واما الوقر فانه الحمل وزید کہ امام بخاری رحم الله دا خی چې یو د وقر بفتح الواو یو د وقر بکسر الواو بفتح الواو وبكسر الواو نو فرق ای چې بفتح الواو پیټي غوندي ته وای او بکسر دا بفتح الواو کونوالی ته وای بوج ته وای وبکسر الواو غوندي او پیټي ته وای زکه وای وقر صمم واما الوقر فانه الحمل پیټه اساطیر الاولین او دې اساطیر جمع ده واحد وا اسطوره واحد دی اسطورتن راضی یا و استارتن او واحد دا استاره شوا او جمع مفرد سطر راغی او دا اساطیر د اسطورتن نشی یا اساطیر د استارتن نشی یتروحات دا اباطیل توی اتروحات غلط خبر باطل خبر خجی البأساء من البأس دا بأسا چره نو دا بأس نده وتكون من البؤس بأسا مانا لغا او بؤس هم پا مانا ده لغی سر رازی او بأس چره آپ مانا ده جنگ رازی جاہرتن اے معاینتن آمنے سامنے مخامخ الصور جماعت سورة كقول سورة وسؤور دا وزلت ابو عبیدہ اخبر ترجمہ دا ما قبل ما عباس سره اس نسبت نشته ده څنګه ده قران پاک کې الله یوم ينفخ في الصور او دا الصور راغل ده دا سور د سیس نه ده ابو عبیده وی چې اسور د سوارون نه ده او چې سور د سوار نشي نو دا جماعت سورتن دا جمع د سورت شو لہذا د ابي عبیده ترجمه د جمهور نه خلاف شو یو ځکه یوم ينفخ فی الصور دا نوم د شپېلې ده او دلته چې دا سور نه اخلي جمع د صورت نو پمان د شکل شو بیا مانداش یوم ينفخ فی الصور کله چې په دې صورتونو کې आवाज ورکړي شي حالانکه په دې شکلونو کې او په صورتونو کې आवाज نه ورکول کیږي بلکې په شپېلې کې आवाज ورکول کیږي دې پردا د ابو عبیده ترجمه خلاف جمهور است ملکوت کل شین اوس ملکوت معنی کې چې ملکوت څه ته وایي ملکوت کل شیء اوس دې معنی کې ملي چې ملکوت اے ملک کل شیء او ملک چې شي نو په معنی د اختیار بشي ملک بشي په معنی د اختیار بشي دارنګه دا ملک چې دی دا په معنی اقتدار اعلی بشي اقتدار کامل بشي لوی حکومت لوی اقتدار ملکوت ٹھیک شو گا ملک مثل رهبوت خیر من رحموت ٹھیک شو گا نا دا د ملکوت پر وزن خی زکه ملکوت مصدر شو لکه رهبوت او رحموت دا مصدر مجهول دي نو اوسوی دا مثل رهبوت خیر من رحموت دا د عربو مقوله د رهبوت يرول شوی دا غره دی د امید ورکړی شوی نه یو سړی ویری ابل سړی دی چغیلته تم ورکی نو هغه سړی چې چالته تم ورکوي دغه نه بهتره ده چاول ولا یره ورکی
زکه دا یره چې کوم دنو دا مفید ده چې دی بستا تابعداري کوي او چې کم سه امید ولور کی نو بیا په نازو نخرو کې وخت تیری اسمان څه شو رهبوتن خیر من رحموتن نو معنا یرا غرد د شفقتنا یو معنا شو یا يرول شوی غرد د امید ورکړی شوی نه او زمونږ د بین سطور یو بل ترجمه کړ ډیره مزیدار الکا موهیبات عند الاعداء خیر من ان یکون مرحوما عند الاحباء الکا چستارو په دشمن باندې نو دا غره د دینه چې ته د احباء مخکې سي امید کړی شوی معنی یاد شو چې دوستان د تانس امید کوي د دې په نسبت ستا بهتر دادا چې دشمن په نظر کې ستارو وي ځان رهیب اوساتا استاد عاشی ذکر کړي بل معنی کې ترهب خیر من ان ترحما ترهب يرول شوی خیر غرده من ان ترحما چې تو الله رحمو کې معنا امید ولا ورکی نو امید نه یره خدا دغه په دې یره کې خشوع پیدا کیږي او په دې رحم کې خشوع ناراضي جن علیه الليل جن بما ازلمت یار یقال لله حسبانه لکه هغه دې کې جعل لكم الليل اسمغوي کنا حسبانن کنا والشمس والقمر حسبانا او د حسبان معنی کی یقال لله حسبان الله باندې دغه حساب ای حساب دغه ويقال حسبانا مرامیا دام دې خپل ترجمه ده ځکه حسبان په معنی د حساب سره ده او دلته دې معنی کې مرامیا او دا مرامیه چې دي دا جمع د مرما ده او مرما څه دوی هغه اعلی د وشتلو لکه هغه لیندا چې ته په غشې ولې اعلی د وشتلو هغه لیندا چې غشې په ولې یا لکه ټوپک چې ګولې کولې آیت تاسو مرمی وای مرمی ګولې ته وای ورجوما للشیاطین وشتون کې شیطانانو مستقر فی الصلب قرارگاه پملا کې ومستودع فی الرحم او زید امانت پر رحم د ماده کې القنوان گچا الحزق گچا والاسنانی تسند دی قنوانون دی والجماعت ایزن قنوانون یعنی جمع قنوان اور تسنیم دقسی مثل سنوین و سنوان نو اس دا سنوین مفرد شو جوړ او سنوان داغی تسنیه شو جی جی چا بیان د غیب الله څخه دی هیڅ چاته علم نشته بيد الله نه جی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس ان الله عنده علم مفاتيح الغيب خمس چا بیان د غیب 15 دي آیت سورۃ لقمان دغه مناسبت سره راغخه عنده مفاتيح الغيب خصوصیت نام کشته کنا تو ان الله عنده علم الساعه دای مناسبت سره راغه الله څخه علم د قیامت وری باران چې کله خو غشي الله دې رحمت باران وری ويعلم ما فی الارحام او پیجن هغه شی چې پر رحم د مادو کې ده وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او نه ده پوای شي او نفس چې سبب دې سکی وما تدري نفس بأي ارض تموت او نه پویږي او نفس چې په کوم ځمکه باندې مري ان الله علیم خبیر الله پر څه په خبردار جی الله قادر دې په دې خبره چولېږي پتاس باندې عذاب من فوقکم لپاس استاد سنا الایا یلبسکم او یلبسکم شیان دې کنا یلبسکم یخلطکم چې ګډ وډ کی تاسو لرا دا یلبسا من الالتباس دې او التباس لبس نه دې لبس ولکی ستا جی خلط ملتا ګډ وډ والی تا یلبسو
یخلطو جګړ ورشي شیعان فرقن یعنی فرقی مختلف الخیال دا قید بولګی ښا فرقی مختلف الخیال ځکه دنیا کې ټول فرقه ده خو مختلف الخیال ا سبب د عذاب وي جی قال حدثنا عثمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يمس عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال ومن تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيئا ويزيد بعضكم ګور الله قادر دې په دې چولیږي پتا سبحان عذاب من فوقکم د برستا سنا لکه کانی چوري کنه لکه قوم نوح دار قوم لوط اصحاب فیل نبی علیہ السلام فرمایل اعوذ بوجهک الا پنانیوم پزاستا ٹھیک شو قالو فرمایل او من تحت ارجلکم قال اعوذ بوجهک او یا عذاب راشی لاندې د خپوستا سنا اعوذ بوجهک لکه سری قاصالیان شوی خصفون شو مسخون شو او یلبسکم شیعان یا گڑوڑ کی تاسو را مختلف الخیال ڈلی ویذیق بعضکم باس بعض او رسی بعض تاسو ته جنگ د بازو لکه دیو بل دلا څخه قتل شي لکه اوس چي دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هاذا اهون دا آسان دی او قال هاذا ایسر آسان یا اهون فرمایلو یا ایسر فرمایلو خدا دا په نسبت د نور عذابونو شو لکه معنا دا شو چې دا قاصالی دا پکچا چا راځي خصف پچا چا راځي خدا برنی عذابونه چې دي دا ډیر ګران دي یا دا جنگ چې دی دا د چا چا دی خو خصف مقابله نشي کولای او دا مسخ مقابله نشي کولای او دا کانو مقابله نشي کېدی دا رستنه احوانو په اعتبار د ما قبل سره دی جی په دې باندې ترمذی کې او حدیث راځي تاسو به شاید ویلي سبب 42 کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یکون فی امتی خسف و مسخ فل زما په امت کې به خسف یا به مسخ وي او په یو روایت کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما دا امت به الله په خسف نه تباہ کوي نو چرته اثبات ته خسف دی او چرته نفی د خسف ده نو نفی د خسف بالکلیه ده چې ټول به په خسف نه تباہ کیږي او اثبات ته خسف فی آل خوارج ٹھیک شو او یا چې کوم روایتو کې اثبات ته خسف دی نو هغه اثبات ته خسف جزئی دی او چې کوم روایتو کې نفی ده دغه نفی د خسف کلی دا کلن نه یک دو کې خو به دا سي جی باب فی تفسیر قوله تعالی ولم يلبسوا ایمانا بظلم چې صحابه ته حکم دی چې نی ګډ کړي ایمان په شرک سره جی به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا ایمانهم بظلم صحابه کرام چې ایونا لم یظلم من کې څوک دي چې ظلم نه کړي د دې اشاره رااله ظلم ظاهری تا نو فنزلت ان الشرك لظلم عظیم دا موږ مخکې باب شرک دونه باب ظلم دونه ظلم چلو باب فی تفسیر قوله تعالی ويونس ولوط وكلا قصصنا على العالمين یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام وکلن هر یو د دوینا مګه فضیلت ورکړه دي علی العالمین پټول خلق باندې او دا د اتلس انبیاء او تذکرہ په دیات کې شوی دا به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى قد مر به قال حدثنا عبد بن اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن ابراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى باب في تفسير قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى اولئک اشاره د چې د انبیاء علیهم السلام هغه عظیم شخصیات دي هدى الله چې الله دوی ته هدایت ورکړي دي یعنی رسول دی هدایت تا فبهداهم
په اصول د دوی اقتدیه تروان شاه جی انبیاء کرام سے مراد دی کنا اور اقتدی پیغمبر علیہ السلام دی جی وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جرير اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان مجاهد اخبره انه سال ابن عباس رضي الله تعالى عنه مجاهد خبر ورکړ چې دی مجاهد تاسو کو د ابن عباس سیمنا افی سواد سجدتن په سورته سواد کې سجده شته منګه کو فقال نعم اوشتره ثم تلا بیادات لولستا ووهبنا څنګه دې تلک حجتنا اتینا ابراهیم ووهبنا له دې کنا هدایت رس الى قولی فبهداه مقتدی چې خلاص کم مخ شته کنا نشته ها ثم قال هو منهم داوود علیہ السلام هم د دقی انبیاء مذکورین نه دي سمره لوی ربط شو لکه سورته انعام کې الله د انبیاء تذکرہ کړی دا بیا اخر کې فبهداه مقتدی او سورته صاد کې د داوود علیہ السلام ذکر دی چای سیدا کړی دا نو دا داوود خو په دې اتلسو کې هم دی نو فبهداه مقتدی د اطاعت وکړه جی زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسعد بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن امر ان يقتدي بهم استاسو پیغمبر هغه شخصیت ته او میرا چې دی ته حکم شید ان یقتدی بهم چې په اصول کې د انبیاء مذکورینو مرګرتیاو کې اقتدا وکړي باب في تفسير قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما تفسیر دې قول چې الله په يهوديانو حرام کړو هر ذی نقدار ٹھیک شو کنه ظفر ذی نقدار او دوی لکی هغه شی چې دای ګوتی فراخ نیوي او په ګوتو کې بلتون نیوي لکه رسول شو ترمغ شو او شو ومن البقر والغنم او د ډنګورو او د بيزونا حرمنا عليهم شحومهما الايه د دوی واز دي وقال ابن عباس كل ذي ظفر البعير والنعامه والهواء والمغفر وقال غيره ابن عباس كل ذي ظفر مراد البعير اخ والنعامه شطر مرغ په کوات کې دي ریمال دل دي والهوايا او اغا وازدی چې لګی دلی وی کلمو سرا خپل المبعرو اغا زید پچو تیشو بعد کلمی دازی پکی پچ پرتی وی مبعر د بار نه بار پچو ته وی وقال غیر ابن عباس نه بغیر دی معنی کوي هادو سوارو یهودن چا یهودیان شو واما قوله تعالی سورۃ اعراف کې چرادی هدنا نو په ما د توب ناصر ده حائدن تائبن تیشو کنا جی وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن يزيد بن حبيب عن يزيد بن ابي حبيب قال اتى سمعت جابر بن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود الله دې تباہ او برباد کی يهوديان اللهم اهلكم وزلزلهم وزلزل اقدامهم وفرق بنيانهم وديارهم وشتت شملهم ٹھیک شو لما حرم الله عليهم شحومها هر کچ الله په دی باندې حرام کړ واز دي نو جملوها نو دوی هغه ویلی کولی او بیا ته ډل جوړاو ثم باعوه نو بیا هغه ډل خرڅو فاکلوها بیا د پیسې خورلې او دې تحیل وی حراما وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب الي عطاء دا خبر ما تلکلی وا سمعت جابر النبي صلى الله عليه وسلم مثله ٹھیک شو مولانا سے چلو مخ کے سامنے تفسير قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن او منی دی کېږي فواحش ہوتا چخکار دی یا پټتی چلو نشته یو کس اغیر من الله چغه ډیر غیرتمند وي د الله نه
ولذلك حرم الفواحش دغه وجه چې الله حرام کړی دي فواحش ما ظهر منها وما بطن ظاهری باطنی ټول ولا شیء احب الیه او نشته په دنیا کې یو شی چې محبوبي اغیتا المدحو صفات خپل من الله د الله نه سمانا الله غزاد ته چې دې ته د ټول نه زیات خپل مدح خو خدا الحمدلله ٹھیک شو کنه ولذلك مدح نفسه دغه وجه چې الله په قران کې د خپل ذات صفات کوي الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین ولو الحمد في السماوات والارض قلت ما ورته سمعت من عبد الله تا دا روایت عبد الله نه اوریدي ابو وائل چې نام آو قلت ما ورفعه هغه دا روایت نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته منسوب کړی دی رسول دی یا دقیق قول دی ورفعه سړیا قال نام آو قال ابو عبد الله امام بخاری وکیل بمانه د حفیظ سره دی ومحیط به سره دی وکیل معنی نگرانی کوونکې یا احاطه کوونکې قبولا اتم اسبار چې شروع کی څنګه دی ولو اننا نزلنا وحشرنا عليهم كل شيء قبولا او جمع کومګه هر یو شی دوی ته مخامخ نو دی قبولن جمع قبیلن دا قبولن چې دی نو دا جمع د قبیل دا او قبیل معنی څه د ول معنی انه ضروب للعذاب دا قسمونه د عذاب دي کل ضرب منها قبیل هر یو قسم د عذاب د دې عذابونو نه قبیل یو نوع یو قسم دی لیکن دې ځکه علما ذکر کوي چې دا ډیره لوی ګرانه خبره ده دا آیت یو په سورۃ اعراف کې راځي ایو راځي په سورۃ کاف کې یو راځي په سورۃ کاف کې دا آیت دا تفصیل چې دا د سورۃ کاف دی ګوره دا د سورۃ اعراف نه دی کم زه د حافظانو سورۃ کاف وای کنه شابه تکړه شه پته ولګي سبحان الله سبحان الله سبحان الله جی کم زه نه دا آیت نمبر 55 ګوره وما من الناس يؤمنون جاءهم الهدى واستغفر ربهم الا ان تاتهم سنة الاولين چرا چې دوی ته عادت ته باری تعالی چرا نافذ کړو په مخکنو باندې او یاتی یوم العذاب یا راشدی ته عذاب قبولن مخامخ قبولن په قسم سرا یو دادی او یو دا سورۃ اعراف ته تو ورته وګوره سورۃ اعراف اجی دا سورۃ انعام کې چې موږ یو دا واشرنا علیم کل شیء قبولا اسما ته کېدا دا دلته چې امام بخاری وایي دا قبولن جمع قبیلن دی قبولن جمع د قبیل دی والمعنى انه ضروب للعذاب چې دا قسمونه د عذاب دي کل ضرب منها قبیل هر یو قسم د عذاب ته قبیل ویل کیږي دا تعریف د سورۃ اعراف نه دی ځکه دلته قبول بالکل مخامخ آمنے سامنے ته وایي دلته اقسام د عذاب ته اشاره نه ده اقسام د عذاب ته سورۃ کاف کې اشاره ده دل پر محدثین دې ځکه ذکر کوي چې چا سویلی سو کوئی چې دا قبولن تفسیر د سورۃ کاف لوی د مناسبت ته قبولن د سورۃ انعام راغل دی لیکن بهترین قول چې فتح الباری عمدۃ القاری دا ټول وی هي من تفسیر سورۃ الکاف ونقل ها هنا من سهو الكاتب دا د کاتب خطی شو کاتب نه غلطی شو چې هغه قبولن چې وارد دی په کاف کې دغه ترجمه په سورۃ انعام کې درته وکړه د چې قبول معنی کې د سورۃ کاف دا د سورۃ انعام نه دا جی زخرف ملما خبری کل شین حسنته
ووشیته هر هغه شی چې ته خسته کې او خم مزین کې وهو باطل په دې حال کې چې د باطل وی نو فهو زخرف نو دا زخرف دی هر شی چې خسته کې زخرف نه دی کل شیء څنګه دی کل شیء حسنته ووشیته هر شی چې خسته کې اخه خسته کې کاله پیواچه په دې حال چې وی باطل نو هغه ته زخرف وایي جی حرف حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر محجور والحجر كل بناء بنيته ويقال للأنثى من الخيل حجر ويقال للعقل حجر وحجان أما الحجر فموضع صمودا وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمي حتيم البيت حجرا كأنه مشتق من محتوم مثل قتيل من مقتول وأما حجر الإمام فهو منزل سریزیا ګوره دې کې دې چې څومره حجر راغل دی قران کې حدیث کې ټول ذکر کړی حرس و حجر هذه انام حرس و حجر دا حجر په صورت انعام کې په معنا د حرامن سره دی بس خلاص شو مکی وکل ممنوع هر هغه شی چې د نور نه منع کې فهو حجر محجور هغه ته وی حجر یا محجور لکه یو لار چې ته په بوډو لګې چې شارع عام نه دی فهو حجر شو یا یو زی چې الته کې د چا د ناس زیرین فهو حجر شو بس اوس وی والحجر كل بناء بنيته حجر هر هغه آبادی ته وی چې ته جوړ کې دایتم حجر وی ويقال للانثى من الحيل حجر او ویل کیږي د اس مادی ته چغه ته اس پوي ایتم حجر وی ويقال للعقل حجر وحجا اور عقل تم حجر وی لکه سورت فجر کې راځي او دې ته حجا هم وی او ځکه دې چې منکه انسان له فواحشنا واما الحجر هر چې سورت نحل کې د حجر ذکر دی فموضع سمودا عاد سمودیانو د کلی نوم دی وما حجرت علی من الارض فهو حجر هغه شی حجرت علی چې بندش راولې ته پاغي باندې د زمکه نه غیتم حجر وي هر هغه شی چې بندش راولې پاغي باندې د زمکه نه معنا بنیاد پکې دی غیت حجر وي ومن سمي الختيم البيت حجرا ختيم البيت حجر وي ختيم نه کعبه سره نو دې ته هم حجر وي د دې وجنه چې د کعبه د حقیقت او د اصل نه دا پاتې کړی شوی دی خاجی کأنه مشتق من محتوم دا اتی مشتق شو د محتوم نه او محتوم ځان لکړی شوی ته وي مثل قتیل چې مشتق دی د مقتول نه بس واما حجر الیمامه فهو منزل یو حجر الیمامه دی ایت منزل وی دغه سی منزل عاد یو زینم دی ٹھیک شو مولانا خدا الفاظ په بخاری کې بالکل مکرر دي بلا فیدی تکرار دی ځکه چې دا تقریبا په 478 صفحه کې ذکر دی 478 تراوانه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم باب قول الله عز وجل ولا ثمود اقام صالحا وقول كذب اصحاب الهجر المرسلين الهجر موضع ثمود اما هرس هجر حرام وكل ممنوع هجر ومن هجر مهجور والهجر كل بنان تبني لافت کے پر زیادہ وما حجت تعلیم من الارض فهو هجر ومن سمي الختيم البيت هجرا كانه مشتق من محتوم مثل قتيم من مقتول ويقال لنسام الخيل هجر ويقال لعقل هجر وهجا واما هذ اليمامه فهو المنزل الفاظ بالکل یو شان لري مکرر دي چلو اسی توي محدثین تکرار بلا فائدہ جی ويا حلم شهداكم حاضر کې خپل علما دا حلم لغت اهل حجاز دا حلم چې دا حجازي لغت ده
او دا حلم للواحد مرادی اسنین جمع دی پار راضی لکه حلم زیدن ویل شي حلم زیدان ویل شي حلم ټول ته ویل شي. چلو ګوره دی آیت مقصد دا دی چې کله اسباب دغه څه وای دا څه ټکی وای الکه ایمان عند الله هغه معتبر دی چې هغه بالغیب وي او کله چې ایمان بالمشاهده شي نو غیر معتبر وي ځکه چې امتحان فوت شي لکه غرغره دا ایمان بالمشاهده شو دارنګه لکه دا نور چې د مشرق نه راوخي د مغرب نه راوخته دا ایمان بالمشاهده شي دی وخت انسان مضطر ال ایمان شي نالته اختیار سلب شي هغه ایمان معتبر عند الله نه دی. قرآن وی ولا ينفعون ایمانها لم تكن آمنت من قبل کنا چې کله دا نور د مغرب راوخته اوس کې څوک ایمان راوړي هغه ایمان به قابل اعتبار نه دي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس بمغربها فاذا الناس نبا قائمي قیامت تر دې چې راخکارې شنور د مغرب نه فاذا رآها الناس چې خلق ګوري نو امن من عليها ایمان براوري په الله باندې چې څوک به دغه کړي فذاکا حين لا ينفعون دا ایمان د دې په داسې وخت کې به چې فایده ورنه کې نفس ایمان لم تكن آمنت من قبل چې دې نه مخ ایمان نور راوړي. جی قال حدثني اسحاق قال اخبر عبد الرزاق قال اخبر معمر عن حماد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورآها نشي قائمه دې قیامت تر دې چې جنور د مغرب نه دا لوی نه خبري کنه فاذا طلعت اخکار شو د مغربا ورآها الناس امن واجمعون طول به ایمان راوړي هو ذلك حين لا ينفع نفس ایمانها مزه